السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو میزبان کفایت شاه یو وار بیا تاسو په خدمت کې حاضر. قدرمنو نن یو وار بیا موږ مولانا صاحب خو راغلیو د دوی زه شکریا ده کوم چې دوی موږ له په دومره قیمتي ټایم کې خپل وخت راکو. نننې چې موږ کوم ټاپک راوړی دی هغه زموږ په معاشره کې ډیر زیات عام دی، چونکې دې خبرو ته زموږ سوچ نه وي غم خاده کې یا څوک دعوت وکړي نو شوي یو کس ته دعوت وي او موږ چې کومه ځان سره کور نه دوه درې نور روان کړي، یا داسې یو ملګري ته دعوت شي هغه په لاره کې ځان سره یو ملګری بل هم روان کړي او هغه دعوت ته خوراک لږ کم د لاړ شي. نو دغه باره کې موږ نن مولانا صاحب خو راغلیو چې دغه باره کې چې کوم د اسلام موږ ته څه حکم راکوي، حدیث نه ثابت دی، قرآن نه ثابت دی. مولانا صاحب په پروګرام کې د هر کلی وایو. جزاکم الله، الله هم خوشاله که، الله هم برکتي که. مولانا صاحب نننې چې کوم زموږ ټاپک دی نو همدا دی چې په معاشره کې ډېر زیات دا ګردش کوي او د دې علم چاته نشته، چې اکثر داسې وشي چې یو کور ته سوال جواب لکه د واده وشي د شوي د یو کس جواب او ځان سره چې دوه درې نور روان کړي، یا داسې یو ملګري ته جواب شوي هغه چې کوم د لارې ملګري ځان له وګوري او ځان سره بل هم روان کړي راځي زما ملګري نن چې کوم دی واده دی یا څه پروګرام دی نو تم راسره راشه. دې باره کې اسلام څه وایي؟ تاسو د الله رب العزت خوشاله کې ډیره هم سوال هم کړی دی او نن سبا معاشره کې دا سوال ډیر زیات اوچتیږي، مو دا خبره ډیره زیات مخکې روانه ده. په دې باندې ځان لږ پویول پکار دی. هر مسلمان الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ ته نبی علیه السلام شریعت اسلام قرآن سوی موږ به هغه منو، سنم منکۍ د هغې نه به ځان ساتو. نبی علیہ السلام موږ تاسو ته د ښه اخلاقو د ښه عاداتو تعلیم هم را کړی دی او د دې هم را کړی چې تاسو د بد اخلاقو نه او د بد عادتونو نه ځان دا وساتئ. موږ تاسو ته نبی اسلام د دې هم تعلیم را کړی. بهرحال د چا دعوت له بې اجازته تلله او دارنګې ځان سره ملګري بوتلله دا هم په شریعت کې ښه کار نه دی. یو روایت درته بیانوم او بیا په هغې کې به تاسو ته په خپله معلومات وشي چې هلکه وقایي چې پردۍ ډوډۍ ته تلل ښه نه دي او ځان سره ملګري بوتلل دا هم ښه نه دي. دا روایت د حضرت ابو مسعود انصاري رضی الله عنه فرمایي او هغه د یو بل صحابي باره کې فرمایي چې حضرت ابو شعیب رضی الله عنه دی او دا انصاري صحابي دی. دی فرمایي وی حضرت ابو شعیب رضی الله عنه د یو غلام او هغه به له روټۍ موټۍ پخوله د خپل خدمت دپاره. وایي ته دې غلام ته یو ځل ووایې چې ته زما دپاره د 15 کسانو روټۍ تیاره کړه. نو هغه غلام ورته وایي ټیک ته جي به زه به 15 کسانو روټۍ تیاره کړم. هغه ورته وفرمایل وایي زه ځم محمد رسول الله ته دعوت ورکوم او د هغه څه څلورو ملګرو ته نور ته هم دعوت ورکوم. به ده روټۍ تیاره کړه. حضرت ابو شعیب انصاري رضی الله عنه دیر روان شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې تاسو ته ما دعوت کړی دی، ځان سره څلور ملګري نور هم روان کړئ، یعنې 15 کسان تاسو راځئ زمونږ کور ته، ما درته دعوت کړی. نبی علیہ السلام وایي ټیک ته. نبی علیہ السلام چې کله دعوت له روان شو ځان سره ملګري واخیستل روان شو، نو په لاره کې یو بل ملګری نبی علیہ السلام سره میلاو شو. نو نبی علیہ السلام ځان سره بل ملګری هم بوته چې بویته. نو چې کله د حضرت ابو شعیب انصاري رضی الله عنه دروازې ته نبی علیہ السلام ورسېدو نو رسول الله مبارک د هغه نه اجازت وغوښتو. ورته ویې فرمایل وایي تاسو خو د 15 کسانو دعوت کړی دی او زما سره یو شپږم ملګری دی، هغه له اجازت ستاسو طرفه شته او که نشته دی. نو نبی علیہ الصلاة والسلام ته حضرت ابو شعیب انصاري وایي د الله پیغمبره زه ورته د خپل زړه د خوښۍ نه دعوت ورکوم، ځان سره دعوت له راولئ، بس اجازت ورکړئ. وګوره د دې حدیث نه اوس یو څو مسلې معلومې شوې موږ ته، اوس به موږ پوه شو په دې ما. یو د دې حدیث نه دا معلومه شوه یو مسله چې پردي دعوت ته بغیر د کور د خاوند نه ناجایز دی بالکل. حضرت پردي دعوت لا ٹھیک شو جی، ځکه حدیث کې مرادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وایي چې څوک چاته دعوت ورکړي او دعوت له لاړ نشي، وایي دې سړي د الله او د الله د رسول څه وکړه؟ نافرماني وکړه. او چاته چې چا دعوت نه کړی دی بغیر د چا دعوت ته لاړ شي، وایي دا داسې دی چې غل داخل شو او دا کور د مالک نه چې خوراک وکړو نو دا ډاکو ووته او ډاکه یې وکړه. لکه څنګه چې د غل
پردې مال په زور یعنی قذب کوي په زور اخلي د قشین دا سړی پردې ډوډۍ چې بې اجازه خوري بې ست خوري دیم په زور او په جبر باندې خوري څنګه چې د غل ګناه وشو په دې غلا باندې د قشین دې سړی ګناه وشو چې دا پردې ډوډۍ بې دعوته دا خوري نو ښه شی نه د دینه بزان ساتي نو یو د دې حدیث نه دا مسله معلومه شو چې بغیر د اجازت نه چا ډوډۍ ته نزي دا بالکل ناروا دي د سره بنزي دویمه د دې حدیث نه دا مسله معلومه شو چې څوک یعنی چې د چا دعوت لزي نو د دعوت د کون کې د حکم نه غیر بزان سبل ملګری نه بوزي که تا ته پته لګي چې زما د ملګری په دې نه خپه کیږي بلکې خوشحاليږي نو ځان سره ملګری بوتلې شي ټیک شو دا دوه مسلې شوې درېمه مسله د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې دعوت د یو څو مخصوصو کسانو دپاره شوی وي د یو څو د مخصوصو کسانو له دا نه دي په کار چې د ځان سره یو بل ملګری ځان سره اوچت کی او ځان سره بل ملګری بغیر د کور د خاوند نه څه کی دا بوزي څلورمه مسله دا معلومه شوه د حدیث نه چې که یو سړی داسې لاړم شي او د قربت ته فتم ولګېده چې دا بې عزته راغلی دی او یا د دوی سره راغلی نو دې قربل هم نه دی په کار چې دی دغه ځینه وباسي ویې دا دله مستحب دي چې د ځان سره ایثار کی او که داسې څه مصلحتونه وو پیږي چې دا روټۍ کمه ده یا دا نو بیا دې ورته اجازت نه ورکوي بس بیا دې خیر دی په خوشۍ باندې دا وشړي او بله ته دا مسله معلومه شوه چې ګورئ بغیر د شرح سني لیکلي دي چې پردی دعوت لا بغیر د کور د خاوند تلل دا ګناه ده ما درته حدیث مبارک مولسته ګورئ ها دا د غل په حکم کې دا سړی دا راځي ځکه پردی دعوت لتلل چې دعوت د توشو ته لاړ نشي دام ګناه ده نبی علیہ السلام اذا دعاکم احدکم فلیجب و یو مسلمان چې بل مسلمان ته دعوت ورکي د ډوډۍ د طعام نو د باندې واجب دي چې دغه طعام څه کی اخري او قبولی کی ورشي بلکې دل ورتل پکار دي دعوت کول سنت دي او ورتل واجب دي جی پوه شو دي کنه حدیث کې دام راځي کده روزدار وي دغه وخت کې نو د دې ورته دعا وکي څه دي ورته وکي دعا دي ورته وکي نو ګناه ده او دویمه ده چې بغیر د اجازت نه به نزي او چې ته وس بغیر د تا ته چا دعوت درکو ته لانړي او خضر ته دعوت شوی لانړي دا د تکبر نه خده څه نه خده د تکبر نه خده تکبر د حسن د تکبر نه خده لوی نه خده او تکبر هم ډیر ښه شی دی الله دې موږ تاسو وساتي او چې ته بغیر لا اجازه د ډوډۍ لزي نو دا تمه دا لالچ ته حرس دی او دام خشه نه دی نو نبی علیہ السلام دا دوانه من کړل چې بغیر اجازه ته بم نه ځي او دا رنګ چې دعوت د توشي نو بیا بم ورځي با پیږي کنه نو الله دې زموږ استاد معاشره کې په حال باندې رحم وکي اکثر خلک داسې بغیر دعوتونو ته دیش پردو دعوتون لذي هغه به د خپل منمنو بندوبست کړي نو دوی بور سره اضافي لاړ شي نو غریب اسپکای مو کې دا حتی کم شي دا بیزتی مو شي دا د خلکو د لاسه او بالخصوص اکثر زنانه نو سم معاشره کې زنانه چې کله روټي لاړ شي نو دوی ته چې یو مجمع یې دوی ځان ته بیا په خشته جامو د 2000 په جوړه به غوستي او هغه پای کې استور واړي په خپل لپټه کې واچي نو یو غوري خود دوی د پړونی شو دارې په یو لپټه کې واچي ټیک شو او بیا ورته دوی موي زر راوړه نو دا څومره ګناه ده نو دا خو چې دا شو نو بیا خلک په شل دیر دی ګونم نه ایساریږي نو سرب ګناه ده الله دې موږ تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي بغیر دعوتون لتل دا په شریعت کې حرام دي جی او ناروا دي نه بزو الله دې په عمل توفیق راکړي موږ ټول